الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په حق باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څومره نیکونه او د هغې غونډو واقعات دا بیان شوي دي تر د عبد الله ته زمانه پورې ذکر شوه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ولادت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم د اصحاب فیل د واقعینا 50 یا 55 ورځې مخکې په اتم ربیع الاول باندې د ګل په ورځ او د اپریل په میاشت کې په 22 تاریخ باندې په 570 یا 571 عیسوی کې په مکه مکرمه کې د صبح صادق په وخت کې د ابو طالب په کور کې پیدا شوی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام د اصحاب فیل د واقعین 50 یا 55 ورځې پس فاتم ربیع الاول د ګل په ورځ باندې د اپریل په میاشت کې 570 یا 571 عیسوی په 22 اپریل په مکه مکرمه کې د صبح صادق په وخت کې د ابو طالب په کور کې پیدا شوی و. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ولادت په باره کې هم مشهور قول هغه بار ربیع الاول دی، لیکن جمهور محدثین او د مؤرخین په نسبت باندې راجح او مختار قول چې دی هغه اتم ربیع الاول دی او بعض مؤرخین نهم ربیع الاول چې دی نه دا هم ذکر کړی دی. اتم ربیع الاول د عبد الله ابن عباس د جبیر ابن مطعم رضی الله عنهما نه منقول دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې راځي چې دی کله پیدایش وو نو د عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه والده ده چې د هغې نوم فاطمه بنت عبد الله دی. هغه فرمایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ولادت په وخت کې د امینه خوا کې زه موجود وم. په هغه وخت کې زه ګورم چې تمام کور چې دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش په وخت کې ټول کور چې دی نو دا د انواراتو نه ډک شو او د اسمان نستوري چې دی نو دا لاندې را کوزیږي دی کور دا وې د دې پورې دا ګمان کومه جوړ چې دا استوري په ما باندې را غورځيږي. عرباز ابن ساریه رضی الله عنه فرمای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام والده محترمه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ولادت په وخت کې یو نور چې دینو دا ولیدو چې په هغه سره د شام محل چې دینو دا روخانه شو. یو بل روایت کې راځي چې د بصره هغه محل چې دینو هغه روخانه شو. بیا دلته کې محدثین نقطه لیکي چې د ستورو زمکه طرف ته دراتلو مطلب سو نو د ستورو زمکه طرف ته راتلو مطلب دا دی چې د زمکه نه اوس د کفر او د شرک هغه تیاری چې دین هغه ختمیدون کې دي او انوار او هدایات چې دین د زمکه ته راتلون کې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله پیدا شو نو دا هم د قیامت ته نږدې یو نښه ده. یعقوب ابن سفیان رضی الله عنه د عائشه رضی الله عنها نه روایت را نقل کړي چې یو يهودي په مکه کې د تجارت د فار راغلی او دلته اوسېدو چې په کوم شپه نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو نو دی يهودي د قریش په یو مجلس کې تاسو کو چیرې بیګه خو یو ولک نه دی پیدا شوی
قریش وته وی چې موږ ته خو څه پته نشته. يهودي وی چې سید دې تاسو تحقیق وکې چې بیګا شپه کې د دې امت هغه نبی چې دی هغه پیدا شوی دی او د هغه په دوانو شاګانو په مینس کې یو علامت دی چې هغه ته مهر نبوت وای او 2 ورځې چې دی به پي چې دی نه دانس کی ځکه چې یو جنی چې یو پیری داغه په خله باندې ګوته چې دنه دای خو دی خلق فورن پاسې د وکړه تحقیق وکړو معلومه شو چې یرا د عبد الله ابن عبد المطلب زوی چې دنه دا پیدا شوی يهودي وته وی چې یرا ما ملته کې بوزه يهودي چې کله لاړو غلطه وکړل د نبی عليه الصلاه والسلام د دوانو شاګانو په مینس کې هغه علامت د مهر نبوت چې ولیدونو به هوش شو پریوت کله چې په هوش کې راغی نو وی نبوت چې دینه د بنی اسرائیل نه لاړو اې د قریش خلکو دا ماشوم چې دی دا به یو داسې حمله کوي چې دی به د خبر چې دینو دا به د مشرق نه واله تر د مغرب پورې د اخبار چې دی د خبر چې دینه دا به خوريږي دینه بس پدیش په باندې د کسرا کم نواړی چې دی هغه خخت چې دی هغه را پریوتی دی دغه رنګ نهر ساوه چې دینه هغه مو چوي دی ان شاء الله دا بیا بیان کو.